او د دنیا ټولو نه لوی اختلاف د معراج په واقع کې دی. دا دوه خبرې یادې کې. بیا دا ځان له اختلاف دی چې په اوو اسمانونو کې کم اسمان کې کم نبی لیدلی دی. یو یې لیدلی دی که دوه یې لیدلی دی. دا ځان له اختلاف دی. منګ دی چا لیکل نه منو، منګ د رب لیکل منو. محمد رسول الله دنیا ته تشریف راوړی دی او په داسې وخت کې تللی دی چې د حدیثو یو کتاب نه و. بله خبره واورئ، ټولو نه غټه واجبه خبره، معراج واقع شوې ده او که نه ده شوې؟ دا حقیقت هم شته که نشته؟ دا هم یوه خبره. الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظیم. زما محترم و عزیزانو او څومره اوریدونکي چې ټولو نه مخکې خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلام نه بعد عرض دا دی چې تاسو ګورئ په دې سوشل میډیا باندې مختلفه قسمه خلک راوځي او د ځان د مخکیوالي دپاره د خپل شهرت دپاره هغه د دین د بدنامولو کوشش هم کوي، د قرآن د بدنامولو کوشش هم کوي او د رسول الله مبارک د بدنامولو کوشش هم کوي او دا غواړي چې یاره زه د شهرت وموندم، زه د مخکیوالی وموندم او ما ته د شهرت میلاو شي. دا خپل دین ته نه ګوري، خپل اسلام ته نه ګوري، خپل مذهب ته نه ګوري. دغه شانتې د څو ورځو نه د رمضان المبارک چې شروع شوی دی نو دغه یو مولا چې دی مفتی منیر شاکر دی په میډیا باندې راغلی دی او مختلفه قسمه خبرې چې هغه نه د مذهب سره تعلق ساتي، نه د اسلام سره تعلق ساتي، نه د دین سره تعلق ساتي، هغه داسې قسمه خبرې کوي. اول خلک یې په دې خبره باندې د ګمراه کولو کوشش وکړه د خلکو چې تراویح 8 رکعاته دي او 20 رکعاته نه دي. په هغې باندې ورته علمای کرامو او علمای دیوبند، علمای حق هغه مدلل جوابات ورکړه. بیا د هغې نه بعد بله خبره، بل یو کلیپ نوی دا راغلی دی اوس د هغه چې هغه د معراج د واقعې نه په صریحو الفاظو کې، په ښکاره الفاظو کې هغه انکار کړی دی. تاسو دا خبره مخکې ته زده کوئ د ټولو نه مخکې چې د معراج د واقعې نه انکار کول. ګوره هغه الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام. د دې معراج د واقعې د دې الفاظو د دې ټکو نه چې څوک انکار کوي هغه سړی کافر دی. ولې کافر دی؟ ځکه چې دا د قرآن مجید د آیت نه د انکار وکړه او د قرآن مجید د آیت نه انکار کول دا سړی دا کفر ته رسوي. بیا دی وایي چې یاره د معراج واقعه په دې کې هم وایي چې غټ شک دی چې معراج واقعه شوې ده او که نه ده شوې. په دې باندې احادیث موجود دي، مشکات شریف کې هم دا واقعه نقل شوې ده او دغه شانتې په ترمیزي شریف کې دا واقعه نقل شوې ده، بخاري شریف کې په دې باندې صحیح احادیث موجود دي. او دی بیا وایي چې په آسمانونو کې د پیغمبرانو سره میلاو شو که میلاو شوی نه دی نو دا باقاعده د مختلفه پیغمبرانو سره میلاو شوی دی او الله تعالی ته رسېدلی دی، د الله تعالی سره ملاقات کړی دی رسول الله مبارک. او تر دې پورې چې حافظ ابن قیم رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلی دی چې الله تعالی سره د ملاقات نه بعد پیغمبر علیه السلام الله تعالی په خپل عرش باندې هم کېنولی دی. دومره پورې دا خبره شته دی. او حضرت مولانا حسین علی رحمت الله علیه هغه د دې ترتیب ډېر بهترین لیکلی دی چې په آسمانونو کې د کم پیغمبر سره، د کم په اول اسمان کې د کم پیغمبر سره، په دویم اسمان کې مختلفه داسې د دې اسمانونو کې د کم پیغمبر سره ملاقات شوی دی.
نو هغه بهترین ترتیب دا لیکلی دی چې اعیاهما، نو د الف نه په اولني اسمان کې مراد اغسته چې حضرت آدم علیه السلام د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وکړه، او د عین نه په دویم اسمان کې مراد اغسته چې حضرت عیسی علیه السلام د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وکړه، او په دریم اسمان کې د یانا یوسف علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړه، او په څلورم اسمان کې د الف نه مراد اغسته دی چې حضرت ادریس علیه السلام د رسول الله مبارک سره ملاقات وکړه، او په پنځم اسمان کې د ها نه هارون علیه السلام د رسول الله مبارک سره ملاقات وکړه، او په شپږم اسمان کې د میم نه موسی علیه السلام مراد اغسته دی چې هغه د رسول الله مبارک سره ملاقات وکړه، او په آخري اسمان کې حضرت ابراهیم علیه السلام د الف نه مراد اغسته دی چې په آخره کې حضرت ابراهیم علیه السلام د هغې سره ملاقات وکړه. نو ګوره دا واقعه په احادیثو کې هم موجوده ده، الله تعالی په قرآن مجید کې هم ذکر کړې ده، د هغې باوجود چې دې نه څوک انکار کوي، نو زه دا خبره نشم کولی چې دا سړی به کم ځای ته رسي او کم ځای ته به نه رسي. خو زما محترمو تاسو ته زه دا خبره عرض کړمه چې ګوره خلکو ته ګورئ، د خلکو دین معلوموئ، د خلکو مذهب معلوموئ، نو په هغه پسې بیا ورپسې کیږئ. داسې خلک راوتی دی د خپل شهرت دپاره، د خپل نام د جوړولو دپاره، هغې نه مذهب ګوري، نه دین ګوري، نه اسلام ګوري، او په هر یو زمانه کې په هر وخت کې تاسو که ګورئ په دې سوشل میډیا باندې مختلف خلک راځي. د دې نه مخکې یو د سوات دی که د کوم ځای یو مولا دی ابو حسان دی که څه نومې دی، هغه چې کوم دی نو خلک د گمراه کولو کوشش او ډېر خلک چې کوم دی هغه گمراه کړه. دغه شان اوس دا شاکر چې کوم دی مفتی منیر شاکر د خلکو د گمراه کولو کوشش شروع کړی دی او دی دا خلک گمراه کوي. د دې نه مخکې غامیدي و، هغه دا خلک چې کوم دی نو هغه گمراه کول. داسې نور خلک تیر شوی دی، دا خلک گمراه کوي. تاسو خپل علماو ته په داسې انداز سره وګورئ چې یاره دی د قرآن مجید او د رسول الله مبارک په احادیثو باندې صحیح روان دی او که نه دی. که صحیح نه وي او د هغې مخالفت کوي نو ګورئ هېڅ چرې هم د دې چرته مرګرتیا ونه کوي. داسې خلک دی چې دا به تاسو هم د ځان سره ګمراه کي، هغوی خو هسې هم ګمراه شوي دي، خپل ځان چې کوم دی خپل اخرت ته نه ګوري، دا نه ګوري چې یاره زه به سبا د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات کوم، د دې مخې ته به ودرېږم، دې ته سوچ نشته دی، د الله تعالی ته به مخامخ ودرېږم، دې ته سوچ نشته دی. خو د خپل نوم د جوړولو دپاره او د څو پیسو ګټلو دپاره دیو نه اسلام ته ګوري، نه پیغمبر ته ګوري، نه الله ته ګوري، او نه خپل ځان ته ګوري، او بس پیسې ګټي او خپل نوم جوړوي. نو ستاسو په درون خدمت کې دغه عرض دی چې د داسې خلکو نه ضرور ځان وساتئ. او دا منکر حدیث دی، منکر حدیث دی، ځان ته وایي زه منکر حدیث نه یم. منکر حدیث د دې وجه نه دی چې ګوره دا واقع خو او دغه شان د تراویحو دا خبرې چې دي دا په احادیثو کې موجود دي، نو چې په احادیثو کې موجود دي نو بیا د انکار ولې د احادیثو نه کوي؟ د ترمذي شریف نه بیا ولې انکار کوي؟ د بخاري شریف نه بیا ولې انکار کوي؟ خو د منکر حدیث ته حدیث نه مني، او څوک چې حدیث نه مني د پیغمبر علیه السلام خبرې نه مني. چې د پیغمبر علیه السلام خبرې څوک نه مني نو دا بیا الله تعالی څه فرمایي؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول،